ملحدین. تاسو ته پته شته ملحد چاته وي چې د جامه د مسلمانه چولې ده، دی دعوه کوي زه مسلمان ما، دی قربانی نه مني، دی مثلا ختم نبوت نه مني، دی مثلا د صحابه او شان نه مني، عمر ابو بکر نه مني. را پاسېدم یو کتاب پکې مخې ته راغی، هغه صاحب پکې لیکي چې د عمر مخالفت د قرآن آیتونو نه، لکه عمر سے د قرآن د آیتونو خلاف کی تو عمر پیجنی او ځان ته وی مسلمان، ځان غنی مسلمان، بلکې ځان غنی د امت مسلمه یو لوی امام. او کتاب کې لیکي د عمر د آیات قرآنی نه انکار او مخالفت چې عمر دلته د قرآن خلاف کړي. و ظالما اے دغه سړی منونکو ظالمانو، د عمر لکی یو خبر راځي، عمر پیغمبر ته یو رائے ورکړي، د قرآن آیت نازلېږي. د عمر خدا دې شان دی، په قرآن کې هم موافقات عمری ملاويږي. نو ځان ته مسلمان وای، عمر نه مانی، ابو بکر نه مانی، صحابه ته مسلمان نه وای، صحابه نه مانی. ځان ته مسلمان وای، ختم نبوت یو سړی نه مانی، ځان ته مسلمان وای. یو سړی حج نه مانی، ځان ته مسلمان وای. یو سړی قربانی نه مانی او ځان ته مسلمان وای. دا ستنتا ملحدین وای، ملحد دی، دا زندیق دی، دی دا نور کافرانو نه خطرناک کافر دی. هغه څنګه نور کافران خو په ډاګه دي چې دا کافر دی، يهودي کافر دی، عیسائی کافر دی، دا هندو کافر دی، دا سیک کافر دی، خدا کافر ځان ته مسلمان وای او نور مسلمانان ځان سره خام خیال کوي. دا ملحد دی او دا زندیق دی. د سره ناس ته ولاړ نه جایز، د سره په پینډه خوراک سکات نه جایز، ځان سره قربانۍ کې شریکول نه دی جایز، دا غي پیسې ځان سره په قربانۍ کې لګول دا نه دی جایز. د ملحدینو د زنادقو دا تپوس شویو چې بای زو د قادیانانو یا د روافضو شیعاګانو سره نوکر ما، نو ای سره خوراک سکات کوما، هغه مالک متنخارا کوي، قربانی پکېږي او کنه نه، دا غسیس حرام دی.